باب تعلیم الرجل امته واهله. دا باب دی چې یو سړی خپل انزله وینځه هغه ته او اهله او خپل کور والته تعلیم ورکی، تعلیم لکه علم هغه ته ورزده کی. د دې باره کې لکه قرآن آیات دی کنه، الله تعالی فرمایي چې قو انفسکم واهلیکم نار، خپل ځان او خپل کور والا ټول د جهنم نه بچ کی. څنګه چې د علم او مسائل او د احکاماتو د دې معلومول د دې څنګه سړی ته ضرورت دي، دغه شانتي خو ته ضرورت دي. نو څنګه چې سړی علم حاصلول شي د خزم علم حاصلول شي کنه، نو د دې طریقه د دې په باره کې چې یو سړی خپل وینځلا یا خپل خزلا یا کور والا تاسو بل چاله مطلب دا دی چې خزله تعلیم ورکي او هغه ته علم ورزده کوي، نو دا جایز دی او د دې باره کې دا باب دی. وبه قال حدثنا محمد روایت کړي موږ ته بیان کړي. محمد څوک دی؟ ابن سلام. اوس محمد خډیر نمونه دي کنه، پته نه چې کوم محمد بین دلته خپل وضاحت کړي دي چې محمد نو مراد ابن سلام هغه محمد دا راوی دی. قال هغه فرمایي چې قال اخبرنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال عامر الشعبي قال حدثني ابو برده عن ابيه قال حضرت ابو برده رضی الله عنه خبر پلار نه روایت کوي. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله والسلام فرمایي چې ثلاثه درې کسان دسي دي، ثلاثه اشخاص درې کسان درې سړیا غدي لهم اجران چې اغیل به الله ډبل اجر ورکړي، دو اجر، یعنی عمل یو عمل باندې الله دو اجر. درې کسان هغه درې کسانو کې رجل یو هغه سړی دی من اهل الكتاب چې د اهل کتاب لري، اهل کتاب یعنی يهوديه عیسائی، انو آمن بنبيه هغه د ذکر کړي چې اوله په خپل نبی باندې ایمان راوړي، و آمن بمحمد صلی الله علیه وسلم او بیا ایمان په محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړل. دوه کار کړي، یو په خپل نبی ایمان راوړي او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي، نو الله بل دل دوه اجر ورکړي. یو خدا دې بل دا چې ول عبد المملوک هغه مملوک غلام اذا ادى حق الله چې دا مملوک غلام د دې د الله حق ادا کوي او حق مواليه او د خپل مالکانو حق ادا کوي. صحیح ده؟ غلام دی، اوس غلام د خپل آقا د لپاره خدمت کوي، مولا د لپاره هغه د لپاره کار کوي او داغه خدمت کې مصروف وي خپل مالک د لپاره. لیکن د دې سه بعض غلامان هغه چې هغه د الله حق دونه خیال نه ساتي، د مالک ډیر خیال ساتي، یا بعضی د الله حق ډیر خیال ساتي د مالک نه ساتي، نو دا مسله ده. نو هغه کس له الله ډبل اجر ورکړي چې د غلام دی دغه باوجود الله حق هم پوره خیال ساتي او د خپل مالکانو حق هم خیال ساتي. ور حق موالی جمع ده کنه مالکان، حالانکه د یو غلام خو یو مالکی، مثال کے طور پر یو مالک، نو دلته موالی جمع راوړل د مقصد دا ده چې کله یو غلام یو مالک صحیح هغه سباله خرج کې په بل چا باندې به هغه مالک دی، به هغه مالک راولې کې په بل چا باندې خرج کې هغه مالک دی، نو دغه شانت یو غلام په ډیرو مالکانو باندې بدل شي، نو دا غلام د څه دی چې د هر یو مالک پوره حق ادا کړي، د الله حق ادا کړي، نو دې غلام له الله ډبل ضرور کوي. وشو ورجل او دریم کس هغه دی كانت عنده امه چې هغه سره دا غوینځي او هغه انځ چې دا یطؤها د هغه سکورواله کوي، فادبها او بیا غته د ادب ورزده کی، فاحسن تعذيبها او په خسته انداز کې غته ادب ورزده کی ډیر خسته، وعلمها او بیا غته تعلیم ورکی علم ورزده کی، فاحسن تعلیمها او بیا غته تعلیم په خسته تعلیم وکي، یعنی علم مرته ورزده کی تعلیم مرته وکي. ثم اعتقها دغه وینځ د داغین رسته به د آزاد کی، فتزوجها او بیا ورسره نکاح وکي. صحیح ده؟ ګوره مخکې انځوا علم ورزده کو هر څه په وکړل به آزاد کړو نکاح یې وکړل، نو د څه کس له فله اجران د لپاره ډبل اجر. نبی رسول الله فرمایي دا درې کسان دي چې د لپاره الله به د اجر ورکړي. اوس ګوره باب کې راغلی تعلیم الرجل امته، باب دا وکنه چې سړی خپل وینځله یا خپل کور والا تعلیم ورکړي، نو دلته دا ټوکړه د حدیث سره باب سره مطابقت لري چې خپل وینځوا هغه ته تعلیم ورکړو او به ورسره نکاح وکړو، یعنی کې کور والم شولا او دغه شانته سین زمو برحال د دونه خرپای ورسره وکړه علم ورزده کو، دغه کس الله تعالی د اجر ورکړي. ثم قال عامر بعد ذلك يراوي ترشو بروغرا حدثني قال عامر الشعبي، امام شعبي رحمه الله عامر نومه ده دا فرمای
د ګوره برک چاته د روایت کړو قال عامر الشعبي عامر شعبي شاګرد څوک دی صالح بن حیان دا دی کنه وګوره کنه متن کې صالح بن حیان دا شاګرد دی نو دا حدیث بیان کړی د صالح بن حیان ته نو ثم قال عامر دغه شاګرد وای چې ما ته هغه استاد دا خبره به وکړه چې کله دا حدیث بیان کو نو اخر کې به ما ته ویل چې اعطیناکها چې اے شاګرد دا حدیث تعالی درکوم دا حدیث مونږ تعالی درکو بغیر شیء بغیر څه د شینه یعنی بغیر قیمت نه بغیر پیسو نه مفت کې دا حدیث تعالی درکوم حالانکه قد کان یرکب فيما دونها د دین کم حدیثونو د پارم سفرونه کړي شوی دی ال المدینه د مدینه طرف دا خلا واټه حدیث د چر دینم یو